اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه ملک حاجی عبدالولی خان آل شیرزای ساده مدافع غومر کو تاسو ته لکه څنګه پاته چې ټوله دنیا ته یوه وبا راغلی دی، یو مرض راغلی دی چې کورونا دی. نه هغه دنیا کې خور شولو لکه چین یې ډېر زیاته مشکلاتو سره مخامخ کړو، همداسې اټلي مخامخ شو، همداسې پاکستان ته منتقل شوله. لکه څنګه موږ ته ډاکټرانو یا علماء کرام یا د ګورنمنټ کسانو کوم هدایات راکړي دي، د هغه هدایات مطابق په کار دا دی چې موږ احتیاط وکړو، احتیاطي تدابیر استعمال کړو او کورونو کې کینو او خپلو بچیو ته دا هدایت وکړو او کلي کې نوجوانانو ته دا هدایت وکړو. دا د موږ ایز مشر فرض هم جوړیږي، نو په کار دا دی چې موږ تاسو کورونو کې کینو او احتیاط وکړو. او مطلب دا چې لږ فرض وکړو صحیح د مشکلات به وي د موږ آینده نسل ته، ینګ نسل ته، لکه کیلونو کې مشکلات به وي، ډېرو خلکو ته روزګار کې مشکلات به وي، داسې ډېر مشکلات دي. دیا د پورې څه علماو په ډېرو جامو المنځو باندې پابندي ولګوله، ویلې څه دا یوه وبا دی. نو موږ تاسو باندې صحیح د مشکل وخت روان دی، خو موږ تاسو به دې کارونو سره مقابله کوو، بلکې احتیاط وکړو. د دې مقابله چې دی احتیاط کول دي. خدای دې نه کړي که دا مرض ډېر خور شو نو پاکستان یو غریب ملک دی، دا مطلب دی چې دومره وس نه لري. نو ښه خبره چې موږ تاسو نن خپل ځان سره، خپلو بچیو سره، خپل قوم سره، خپل وطن سره وفا وکړو، همدردي وکړو چې موږ تاسو احتیاط وکړو. او دې نه علاوه چې دا کوم لاک ډاون شوی دی، لاک ډاون کې صحیح د مزدور کار طبقې ته، غریبانو ته، پلوشیانو ته ډېر زیات تکلیف دی، مشکلو سره مخامخ دي. خو موږ په کار چې د کومې خیراتي ادارې دي یا نوجوان نسل دی، لکه څنګه تنظیمونو راشن سکیم روان کړی دی، د خلکو کور کور ته هغو راشن رسوي. نو آینده کې څه موږ نوره توقع ساتو او قوم ته دا اپیل کوو او نوجوان طبقې ته دا اپیل کوو او خیراتي ادارو ته دا اپیل کوو چې مهرباني وکړو تاسو آنده قسم د راشن چې کوم پروګرام دی دا جاري وساتو، ویلې چې دې وخت کې غریبانو سره همدردي کول دا یو لوی نعمت دی. نو زه یو ځل بیا دا ریکویسټ کوم قوم ته، ټول وطن کې چې څوک ته هم د ما دا میسیج رسیږي چې دا یو خطرناک مرض دی، دې دپاره احتیاط دا دی چې موږ کورونو کې کینو. ویلې چې موږ دپاره ډاکټرانو، حکومت، سرکاري خلکو او هغو ځان په مشکلو کې چولی دی او هغو شپه ورځه لګیا دی، خدمت کې لګیا دي او منډې تړې کې لګیا دي. هغو 24 غنټې ماته څه په ډیوټي باندې دي، صرف او صرف هغو دې ته سترګې دي چې خدای دې نه کړي چې چېرته کرونا مرض رانه شي. نو زه ټول قوم ته بیا اپیل کوم چې کورونو کې کینو او احتیاط وکړئ.